أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چونکه نن ورځ د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مبارک سیرت د دې پر خبره راشدلې و چې طفیل ابن عمرو الدوسی حج لره روان شو. مکی ولا دغه په دماغ کې دا خبره وردننه کړه چې په مکه کې وسړی پیدا شوی دی محمد اغلی ونه دغه خبره لغوګ مګدا هغه به رسول الله نړۍ لري ګرځیدو، لیکن د الله د نبی سره ملاقات شو او به د یو بل سره مجلس شو. د عین ورسه به ایمان ور باندې راوړو. د دن ورسته به زناد ابن ثعلبه د یو بل سره چې هغه کله حج دراغه نو د خلکو ورته ویلې چې د علاقې کې وسړی پیدا شوی دی محمد نمیګه او دغه دماغ خراب دی، دغه خبره لغوګ مګدا در په ځړ کې ور باندې ترس او رحم راغی. شرګه د دې شړې د دماغ خراب دي، جنات او پیرین په ناس زوی دم کما الله رب العزت بدله صحت ورکی. لیکن د رسول الله سره چې کله ملاقات وشو دغه خطبه واوریدا نو الله ورته د ایمان توفیق ورکړي، ایمان راوړو. به رسول الله او ابوبکر علی بن ابي طالب د شپې روانو دي، شپږ کسانو سره د ملاقات وشو چې په مدینه کې د اوس او د خزرج خپل مابین کې اختلاف و. یا د يهودو سره د ویل چې د مکی ولانه بس کومک واخلو د دې په خلاف باندې به وځيږي. په دې منځ کې رسول الله دعوت د ایمان ورکی. اسعد ابن زراره دا کشر سړیو، لیکن الله ورته وکړته ورکړی و ایمان ورته الله نصیب کړي. تقریبا 12 کال د هجرت د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د نبوتو د عیسی علیه الصلاه والسلام نشپک 120 کال وروسته د ګرمۍ موسم چې په دې وخت کې د حج راغی نو تیر کال رسول الله یشپک کسان له دعوت ورکړې او پای کې 15 داو او نور سره یو شنو 12 کسانو رسول الله سره بیعت وکي. بیعت هم به خبر باندې و چې شرک باندې کوي، ځکه دا زړه تعلق دی چې کله د الله نه کټ شو د مخلوق سره یو شي. غلا باندې کوي، زنا باندې کوي، قتلونه باندې کوي، په بهتان باندې براتګ نه کوي چې چا کار نه کړي او ته ور منسوب کی چې دا کار پلاني کړي دي او زمانه فرمانی په دې معروف کې نه کوي نیکي کی. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دې بیعت مقصد دا و چې موږ تاسو سره دا خطاب دی. درې بدا مقصد نه چې اق صحابه سره دا بیعت کړي دي موږ ته بچ معنا دا منګه دا خطاب دی د الله او د الله د رسول د خوانه چې لکه شرک بنه کو، غلا بنه کو، زنا بنه کو، ناروا قتلونه بنه کو، په یو سړي باندې په تهمت او بهتان نه تړو او د محمد رسول الله نه فرمانی بنه کو. دا بیعتونه په غیب باندې موده قشنده په منګم کله چې د مدینه له واپس کېدو د حج د موسم خلاص شو رسول الله سره مصعب ابن عمر ولېګو دا ډېر ناشنا صحابي دی. د هغه انسانانو نه دي چې دا متقدمینو نه دي په ایمان راوړلو کې. او زمونږ د رسول الله عادت مبارک بداو چې کله به څخه خلق د لېګل نو بیا به دغه سره د قران او عالم لېګلو چې غیږه لړ شي او قران بیان کی ترسو به خلکو انقلاب راشي. او اصلي تربيت هغه د قران دی. په قران چې کوم تربيت کیږي دا به بل شي باندې نه کیږي. کم سړی چې وغواړي چې رب العالمین مال هدایت نصیب کینو هدایت په دې قران کې دی او د رسول الله په سنت کې دا دواړه سړی تشریح کې او دی له بغو کې ایمان مو پیراوړي.
مصعب ابن عمر شکل لاړو مدینه له د اسعد ابن زراره په کور کې وسیدو دغه په حجره کې او زه به باندې د قران درسونه شروع کړم یو ځکه بیان کوو بل ځکه بیان کوو دا خلک را بلو د الله کتاب ورته بیانوي او د محمد رسول الله صفات بیانوي چې ای خلکو زموږ په نبی کې دا صفات دی او دا عادت دی او دا دی ورته ویلي یو ورځ د ورځونه مصعب ابن عمر او اسعد ابن زراره د یو قبیله لاړه د بنو عبد الاشحل دار زوفر ماغه ته ویلو د غی په باغ کې وکورو بیر مرق الته دعوت ځوانان لکه د قران دا خلک به ګرځیدل چې لکه مصعب بن عمر کم خلاړو او دا شرط دی ترڅو پورې موږ داغه قران زده کو خلک به یو خاطله او بل خاطله خو ته پوښوږي چې پلاني باغ کې ناس دي نو په دې وخت کې یو دوه صحابه کرام چې هغه اسید رضی الله عنه او سعد ابن عباده دا قومي مشران و دواړه دوی د خپل واقعې څخه بیانې دا دواړه په وجه کې راځم شوې ویلې چې لکه داخله خوراغلي دي زموږ د کشران خرابوي وسم داخله دا وایي وې د پلانانو خاله د خپل کشران مور ولې او د خپل شپنګری د دوی دماغ ګډوډي ایسه ناروا طریقې ورته کوي او پلار نکنه خطا کوي په بل طریقه باندې رواني سعد ابن عباده دی او سید رضی الله عنه ویلګه تو ورشه او د دې مصعب ابن عمر سره زمره ترور زوی دی اسعد ابن زراره داغه سره زمنګه د صله رحمه مسله ده کله قره ترور زوی زمره دی مصعب سره ناس نه ونو دا ما وجلو دی علاقې نه مشړلو ته څنګه راغلی زموږ په علاقې کې دعوتونه او درسونه کوي د قران اوسه څه به ډیره خراب ودا ور روان شو د مصعب ابن عمر خو ورغه وغه په باغ کې ناشه د قران درس او تدریس روان دي ځکه صحابه به څنګه کینې سره متصل به قران شروع کی او سید رسول الله ته خاله ورغه شو ورغه ډیر په قهر او غصه باندې او کنځلي وکړي دي مصعب ابن عمر او اسعد ابن زراره لا چې لکه تاسو راغلي او زمونږ د کشران ګډوډوي د دې په دماغ کې نوې نوې نقشې وردن نه کوي وزره دي ځنه کینی وجنم د دین مخکې اسد ابن زراره د مصعب ابن عمر له ویلې چې دا کوم را روان دي دا اسید دی د علاقې مشر دی قومي ډیر ښه دعوت دلوکا او الله نه په دعوت کې دعاګانې مغواړي چې موږ د دعوت د ملګرو د هدایت ذریعہ وګرځي کدا چرته موږ الله برابر کې دا ټول قوم برابرېږي ځکه دا مشر دی قوم چې برابر شي مشر چې برابر شي قوم به خپل برابرېږي هغه ډیره کده خو چې کله دا غصه د وکړنو مصعب بن عمر ورته ویل راځه ما خو راشه د رسول الله ملګری ډیرو خیر خلک و وې موږ به خبره تعالی وکړو کستا په تبه شر د برابرې وي او خې وي منو کچر د کین وي اسیارت کا او سید رضی الله عنه ورته ویل تا خو په تحقیق سره د انصاف خبره وکړه انصاف ته زب سره خبره وورم کچر د منل وي او به منمو کده منل نه ایسه بیرت کوم وی د علاقې نه بځوي چې بالکل صحیح ده وینې زید شوټم بلا او د دیني زی په خوا کې کینسو مصعب ابن عمر د قران تلاوت شروع کی او عرب په قران باندې پویدل به د صحابي قران او د مصعب ابن عمر غونه سړي قران چې کله ورمانه تلاوت کې او دغه نه ورسره زموږ د رسول الله صفات بیان کړل چې محمد علیه الصلاه والسلام د قیمتي انسان دی او دا سړی دی او دا سي نو د عملګری کې څه کوي چې د اسلام راوړل نه مخ کې د اوسید په شکل کې د اسلام نورانیت منغو کتو قومي مشر اسلام کې وردن نش بشاشت د اسلام کې ورغی چې کله تی متاثر شو وی ویل چې تاسو په دین کې سړی داخليږي نو په کوم شرط باندې کومه طریقه راځي سړی به وردن نش نو مصعب بن عمر ورته ویل شرط دغه دا چې اول به غسل وکي صفا جامع به واغوند او دغه نه بروس د ورکه منځو کې او بعد دغه نه به کلمه توحید او یو رسول الله رسالت دین د اسلام کې به تر داخل شي دغه اشاره وکړه د لکه څنګه چې ته باطینی پاکيږي د قشن ظاهري به مس پاکيږي یو روایت کې راځي یو سړي ایمان اورو رسول الله ورته ویل چې د کفر په حالت کې دا کم وخت ستادي وي اغم پاک لره کا ابم ختم کی
نو ارکل شاغه غسل وکي او دغه نور سه به صفا جامع او غسل او درکته منځ وکي د رب العالمین سره تعلق برابر شو به ایمان راوړو بیرته تیر روان شو کله چې روان شو نو دی وخت کې سعد ابن عباده ناسو دا غسر ملګری مناسو و اسید رضی الله عنه شکر را داخله دو چې زمنګ نه وتلو په یو کیفیت باندې خوشکل راغې په دیرن کې ډیر تغییر راغلو د دې جن ډیر په غصه باندې وته او داغه خو نه شراتلو خوشاله سعد ابن عباده ورنه پښتنه وکړه څه چل وکي د خلکو سره مصعب ابن عمر او د اسد ابن زراره سره زما د ترور د بچی سره دی بل سره نو اسید رضی الله عنه ورته ویلې زوړه لمه منه میکړه څه خبري وکړې څه مطالبه وکړې سمته واورېدلې د څه ډار کې دعوت دې سعد لور نه کې چې تم لا اله الا الله ويا اسنه چې دا په ضد کې رانی شي طریقه دعوت وسره بیانې و منه میکړه د خبرو نو زه تیر عالم خو اسې خبره تعالی حکم سعده وېڅ خبره ده ودا بنو حارثه خو پیژنې کنه و او وې دوی غواړي چې سبب د تروزه باندې حمله او برید وکي وېستي او وجني اسعد ابن زراره دې میټنګ کړي لري جرګې د شکړې د شلکه د مصعب بن عمر د اسعد ابن زراره را وسله او دلته ور باندې د قران درسونه کوي دیږي کې درس دی او الته درس او دلته دا غبيخي ورته وایي چې ختم شي ایسه د مصعب بن عمر زی او عربو کې خدای خپل ولی او به دا غیرت ډیر انتهایی زیاتو نو سات سے ورته ویل زما د ترور د زوی د قتل به سره غلې دی او نيزه واپس ولړو په غصه باندې کله چې د باغ لور داخل شو چې ګوري څوک نشته مقصد د اسید رضی الله عنه دا و چې د سعد ابن عباده د زیل ورشو دلم الله توفیق د ایمان ورکی دا ایمان راوړي د باندې د ایمان پر زو دی سات سے ویل چې لکه د شریخ او اسر اوله ګرم خو عیسی د مصعب ابن عمر او اسد بن زراره له غصه شو په قهر شو چې لکه څه شرم شروع کړي د دعوتونه دی او داخله کوم د کار نه استری دی وسم اکثر انسانان دا وایي قران او سنت دی او دغه بل درسونه کې نسل نو دا به تعالی څه درک دنیا په کوم طرف باندې لاړ او خلکو کوم مادیات وګټلو ته وسم دی په لګي نو مصعب ابن عمر ورته ویل سعد و تعال ترشا زب تر د خپل خبر وړاندې کوم کده منلو وای منو که شرط د منلو نه نو ایسه بیرت کا هغه ورته قد انصفت و تا غوړې د انصاف نه دغه خبره وکړه دم د خپل نيزه په دې کې وټوم بلا او د دې نيزه په دې خوا کې پرلته واله کې نه صورتوي شوایا څه وای ته هغه ډېر په کیسه طریقې او ډېر تدبر سره د قران تلاوت شروع کی او د محمد رسول الله صفات شروع کړه یو ناشنا کیفیت پر سعد ابن عباده باندې راغی د مجاهدینو قومندان به پاتې شوی ورسره اثر شکل ور باندې وکي نو د مصعب ابن عمر لوري چې په اسلام کې سړی ور داخلي کې په کومه طریقه ور داخل شي وی طریقې دا ده ته چې کله د اسلام لور داخليږي نو په دې وخت کې به ته د څه چلوږي چې اول به غسل وکي به صفه جامع واغوندي دغه نور سبا دوه رکعات منځو کې به کلمه توحید او دا خبره وکي چې بالکل صحیح ده اما غو طریقه سره وکړو په اسلام کې دا مر داخل شو او سید رضی الله عنه به خپل مناقب لري وېدا دومره کمالي صحابي او شکل به قران ویلي زونه صفا او صفا زونه ولونه ملائک برکته کېدل حدیث بخاری کې راځي په وجه کې د استړلو قران چې کله شروع کې د ملائک راکته کېدل دومره نږدې شو چې ایسه د اثر ټوپونه شروع کړه نو دوی ویل چې لکه ما د اصل ټوپونه وې تلاوت پرې کو چخواله ورغه شي قلار شو به چې کله تلاوت شروع کینو په دې وخت کې به دا کار راغی د دې په دې خوا کې بچي ودو وې استدا بچي به زره وشد کم چې د اثر باندې ورونه خيږي خو رسول الله دا خبره وکړه چې سرناګانی ویل شي پورته قتل ورته قاتل می حتی جسمان سترګونه غایب شو ورکش رسول الله فرمای وی تلک السکینه وې دغه سکینه د شکل انسان قران وې د الله د خونه دار نازلی کی دا ملائک تر راکته کېده سره قران الله زونه دي خلکو صفا و د شي اثر بور باندې کېده صحابه او صفا خلق و او د محمد رسول الله بیانم هغه کمالي او اوچت قیمتي بیان او شکل به ارچا ورودن اثر ور باندې کو او سید رسول الله خپل فرمای وې دې سو وختونه کې کمال مرګ راشي زه شمر شم نظم عقیده دا چې بډارک جنتی ومه یو دا
چې کله د قران تلاوت کوم به بده شي کیفیت کې زومات شي زما د مرګ فیصله وشي نو امید دار چې الله به ما جنت لبوزي. دویم دا چې کله رسول الله خطبه بیانوي او زه د رسول الله تقریر لنه سم د خطبه لانه په دې کیفیت کې شرط ما باندې مرګ راغی نو زه به ډاره جنت لزم. او دریم چې کله زه جنازه پر روانو ما دا درې ورته حالات دي چې انسان بده کې سوچو کې پکار دا چې د خپل زړه برابر کی. عبد الله ابن مسعود یو سړی وردو ویغه د جنازې په حالات کې خنده کوله نو وی ویلې زه بس تاسو تر مرګ پورې خبره ونه کوم. دا ته څنګه انساني چې بده کې جنازه تیریږي او ته خندا کوي. حسن بصری مې بل سړی ورته ویغه خوراک وی ویلې چې راځم هم سره خبره ونه کوم او استاد سره مړ دی ځکه دا ژوند د انسان کله کله وجلې کیږي. ظاهری شکل به جوړي بدن به جوړي مضبوطه تنب لري لیکن په دې منځ کې زړه وجلې شوی بیمانه او کافر او دا صحابه دي قیمتي خلق و د یو کس د وجه رب العالمین ایسته بدوي کې غټ کارو کې ډله ډله خلک په اسلام کې را داخلي دي تر دې پوري چې سوا د یو کس نه سعد صاحب چې کړه بلاړو د خپل خاندان لو راجمه کې ورته ویلې زه به تاسو کې څنګه سړې وي ته په منګه سید سړې به بهتر سړې قیمتي سړې اوچتا وې ترسو پر چې تاسو په محمد رسول الله باندې ایمان را نه وړي زه به ګوره چرتم تاسو سره خبري ونه کوم. ټول قوم به هغه ایمان راوړ مګر د اسرم په نامه باندې وکړو چې هغه را نه وړو هغه به راوړي د کله چې تبوک رسول الله وته نو د ځان سره دا سوچوږي چې لکه دا خدای الله حق نبی ری ایمان پر اورل پکار دی جګړه کې ایسه به دا شهید مش د الله نبی ویلي عامل قليلا واجر كثيرا ودا د صحابي دي چې عمل لکړي دي او زمنګ الله ډېر اجر ورکړي ځکه هغه د رسول الله د حالات مطالعه کولو دغه نه پویدل. بني امیہ بنو وائل بنو ختمه وغيرها داخله به ورستا را داخل شو په اسلام کې. اول وخت کې دا دعوت قبول نه کې وجه دا و چې دوی مشر اسلف او هغه ډېر خراب سړیو کله په یو ځای کې د محله والا خلک او د قوم والا خلک هغه ډیر جوړي لیکن دا مشر باندې الله خراب سره مقرر کی. یو خراب مولای خراب والی او خراب حکمران هغه دې نه پریدي چې حق قبول کی. الګا ګور دا مومن یو د کې دا کار دی او د کې دا کار دی او د کې دا عربي او شعر وای واذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم الى جيف الكلاب چې کله د یو قوم مشر تور کارغي نو داخلك بوزي هغه ځل چې بکم ځای کې مردار پرته خراب مشر دي خراب مشر نتیجه دا و چې دا ډېر روسه د ایمان والا شو په ایمان باندې مشرف شول. شیرونه به ویلې او عربو کې دا شعر مسله چې ودا ډېره مهمه وازه چې کم سړی به شاعر او ناقب شوی به رهبری دا غره رهبری به منله وجدا د شول کې اورادو چې انسان لري اخبار چې انسان لري په دې باندې نشرات هم ډېر مخوړان دي په خطابه باندې او په شعر باندې تر دې پورې په عربو کې دا شعر دومره مهم و چې خراب شعرونه واقع به میادول کنزل بشه بشیر کې شعر واقع به میادول حماسه کې راځي متنبی کې سبا معلقه کې داو معلقي و د رسول الله دراتک نمخ کې دوی لیکلې وي ایوه به ځوړن کا په کعبه کې چې د دې مقابله سو کولې شي غني شي کولې. یو سړی د رسول الله خپل راغی د منځ باره کې ته پوښتنه کوي چې سوره کاته مونږ د الله نبی ورته ویلې وې د سار دوه رکعاته ماسپکین به څلور رکعاته مازیګر به څلور رکعاته ماقام دې رکعاته او ماخصن څلور یو ځای پورې شراړو وې ستې دی یاد وته به راغی وې یا رسول الله ته مله تکرار کا چې به کله تکرار کینو هغه به دې دی یاد وته یو سړی د رسول الله خوا کې ناسو صحابي وو وې اې د الله نبی کستا اجازه مال را پرې د جزای نږدې پویا کم د الله نبی ورشه ویا هاذا اے پلانیا ان الصلاه اربعا فاربعا فثلاثه بعدهن اربعا من الفجر رکعتين لا تضيع و اے سړیا څلور رکعات مونږ کوا چې هغه مازیګر دی دغه نور څه به څلور رکعات مونږ کوا څلور د ماسپکین به څلور د مازیګر فثلاثه به درې رکعات د ماقامو که بعدهن ثلاثه اربعه چې دغه نور څه به د ماخصن څلور رکعات مونږ دی او دوه رکعات د سر دا ګور زاینه کې او دا همیشه کوا ویغه بالکل په ملت کې دا خبر آیات شو ځکه شیر کې ورته ویلې څومره صحابه چې رسول الله په خوا کې ناس هغه ټول وخاندل چې ګوره مخکې خبره نه یادې دا شیر یادې دو خودي اصل په ملګرو باندې دا خواري وکړه چې رسول الله خبره مې منه او دا
چې کله مصعب بن عمر در لسم کاله د رسول الله د نبوت نو مکې لراغی او نبی کریم علیه الصلاه والسلام له زیره ورکی شهید الله رسول پلانې امر داخل شو پلانې امر داخل شو پلانې امر داخل شو په اسلام کې دا ټول خوشحالي ورته بیان کړه کارګزاري مقصد په کې دا و چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې باندې خوشاله شي ځکه زه د قاصده واسطه زې مو د خپل کارګزاري به دا بیان کم مرګره په مرګره دغه په طریقې باندې خوشحالي در لسم کال د نبوت شنو ډیر کسان اراده د حج وکړه یا د عمره تقریبا چې بدی کې اوی نارینه و یا درې بیا دوه به زنانه ام عماره ام منیعه دوی مرانه دوی چې په سفر باندې را روان و نو په دې سفر کې دا جرګه ځان سره وکړه یا دراتک نمخ کې چې لکه مونږ خو ایمان راوړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت پر ایمان باندې وکي راځي چې بل چلو کو وېڅ چلا وېد چې چل بو کو ترڅو پرې بدر رسول الله د دشمنانو لمنګه پرې خودلې کله یو ځل یو کله بل ځل کله یو ځکه د یې شپې تیرې یو کله بل ځکه ځان سره به اسره ولې د مدینه لا کچا اراده د جګړې لرل نو موږ به تایید کو ودرې وې سبا دشمنان مات کو د محمد رسول الله ولک پارام ژوند وتی خپل مابین کې دا جرګه سره وګړه وړي راخاله رال حج لا د حج د مراسم چې کله ادا کېدل نو په دې مقام کې دوه کسان دا پټو د استخباراتو په طریقې نه په پټو طریقه ورولېګل چې تر څو د رسول الله سره یو مجلس قائم کړي موږ سره کینی سره خبره وکړو سعد بن مالک مباغه کې او عامر ابن منذر یا براء ابن معروف دا دو صحابه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام خواله شکل راتل نو خلکو نه پوښتنه وکړه چې لکه دا محمد څوک دی علیه السلام یو سړی ورته اشاره وکړه وې د عباس ګوري وې آو وې د په دی خوا کې چې ناس هم د محمد صلی الله علیه وسلم دی وې دار وې آو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام خواله رالل نبی کریم علیه الصلاه والسلام خواله شکر رالل نو د الله رسول ورته ویل چې تاسو څوک یې ورته ویل انا زشما براء ابن معروف دی بل له تاسو کې وې سعد ابن مالک رسول الله ورته ویل اشاعر هغه شاعر د ورته ویل نعم یا رسول الله شاعر د الله نبی دا خبره ډېره د خوشالۍ نه وکړه وجه دا چې شاعر مسما په تایید کې راځي او شاعر شکل اسما په تایید کې راغی واقعي ایمان راوړ د دین د اسلام ډېر په اسانه باندې وسخور شي ورته ویل چې موږ د قوم سره د شپې او مجلس غواړي چې په کوم ځای کې ته غواړي ال تاجریږو د الله نبی ډېره کړه دولسمه یا درلسمه شپه باندې د اختر نورستا کله چې د جمعه الصغرا اې دی خو لرا شنو په دې ځکه ومنګ تاسو د غره په دې منځ کې د غره په دې خوا کې د خپل مجلس شوکو وی سیدا هغه لاله خپل ملګرو لوي چې موږ د رسول الله نو وخت واخصو په دې کیفیت باندې خو کله چې داش پراله داخله په آرام باندې ود شو د شپې 3 مېسا واسلس دوی راوچت شول او عبد الله ابن عمرو ابن حرام چې دا جابر ابن عبد الله پلار دی دیم د ځان سره روان دا یو نیک سړیو ورته ویلې قسم په الله زموږ په باندې دا پرځونه نه کیږي چې تر جهنم لرګې شي راځه محمد رسول الله سره بیعت کو په ایمان باندې او د ایمان خبري وسره کو چې تم ایمان راوړې وي الله جنتی کی وی سیدا تر دې پورې چې برای ابن معروف فرمای یا سعد ابن مالک ومن په دې کیفیت باندې رالو لکه قطا مرغا هغه د شمرغره چې کله په یوځای کې حرکت کې څو قرباني پويږي نه واغه ځای ځان رسولي ملګری رالل نو په دې کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره عباس صاحب مودار هغه کاکاو اگر که په دې وخت کې د ایمان راوړې نه دي لیکن ډیر او امین سره او راز ساتلو قوي رای سره څنګه داخله کرالو د عباس صاحب د خواږه کې نسو د رسول الله په خواږه نو عباس صاحب خبره شروع کړه اپی پوه شو چې داخله په دینیت باندې راغلي دي چې زما دا وراره اوس ځان سره بوزي زه دوی څه خبره کوم ویرګه خبره ده زمي خپل وراره سره په عقیده کې شریک نه ما ځکه کافر ما او دا چې مسلمان دی خود دومره خبره ده داخله اراده لري چې په دمانه برید وکي وي وښني لیکن موږ د پتاید کې ولاړو ځکه تاسو موږ خاندان دې سره رحمله چاله نه پریدو تاسو خراغلی په دینیت باندې چې دا محمد صلی الله علیه وسلم د دې جن بوزي سبا مدینه لا یو څو خبره تاسو را کوم
هغه خبره دا ک چیرته سبب پرې دی ځکه بده کې سخت هم راځي بده کې مشکلات هم راځي جګړه هم راځي وجلم راځي او سباس ما وراره تاسو په مدینه کې خالی پرې دی بیا خلک قرباني برید وکي وی وجنه ګور دا کار نشي کېده کمن کافر میو که رقم ته رسول رحمت وجنه چاله بریدونه نو تاسو خوخه چې دا منګه څنګه کو څنګه د سره په کوم ترتیب باندې تاسو جوړواله کوي څنګه نه کوي که ساتي شي بوزي کې نشي ساتي بس موږ خو ساتو نو دې ملګر ورته ویل عباس لا چې ستا خبره موږ واورې د رسول الله علیه ویل چې قلتم سوایا اې الله نبی ته سوای نبی کریم علیه الصلاه والسلام قران شروع کړي د قران دعوت د رسول الله عادت چې قران کله شروع کړي دی ورته ویل اې الله نبی موږ پتا باندې ایمان راوړې مانه موږ مسلمانان یو چې کله پتا باندې ایمان او اسلام راوړې اساس سره بیعت په څو مسلو باندې کوو رسول الله ورته چې اسما سره بیعت کوي وی آو وی اولنې بیعت په دې باندې کوي بالسمع والطاعه في النشاط والكسل زما خبره به منی او اغیله به وګ دی اگر که تاسو خوشاله وي او که خپه وي دا بیعت پیغمبر علیه الصلاه والسلام زموږ سره کړی دی د شي بنو چې په موږ باندې وعده راشي په دې وعده کې هغه کارونه کوي چې هغه غیر مسلم کوي په دې کې د رقص پروګرام د شراب پروګرام او ځان لوي چې موږ مسلمانانو د اسلام نه دي کمن باندې غم راځي که په موږ باندې خوشحالي راځي په هر حالات کې موږ او تاسو به د محمد صلی الله علیه وسلم خبره اومنو واغله طاعت وکړو دویم بالانفاق عسرا ويسرا تاسو وګوره په دې دین د اسلام باندې خرچه کوي چنده به اچوي کاغه مالدار وي که غریبانان وي زګه دې سره دشمن په مقابل کې جګړه کې چنده به اچو د سي منشي ویل چې لکه اسما وسه نشتا 50 روپۍ واچو او روپۍ واچو خو شی بکړي دې زګه دین د اسلام د قرباني دین دې دله مال کړي اندشه به دا خبره کېږي نه دا خبره ورته وکړه چې خرچه به تاسو کوي په دې کیفیت باندې او درې ورته ویل چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر بکوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام څنګه شاوسنه په دې بیعت اخستي خلق به قران له دعوت او د رسول الله سنت نه د شرک او بدعت به منع کوي ځکه امر بالمعروف کې دا کار دی چې سړي باندې به شیطان راتلې نشي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د قوم د بربادي لپاره رب العالمین سم ملائکه ورولېږي چې دا قوم برباد کړي نو ملائکه الله له ویل شي الله په دې کې خو یو شیخ دی چې ځلې رجګنټي ذکرونه کوي وی ویل چې اول په دغه شیخ باندې وروران کا وروي خرڅوا وجدادا چې زما دین دغه مخالفت کېدو وې د تندیم چرته نه گونج کېدو یو اثر کې مدارج رب العالمین فرمایي چې اولیاء الله هغه انسانان دي چې کله د الله د دین بے عزتی کېږي د شي غوسه کېږي لکه پړنګان ویندام سیدا او بل ورته ویلې چې تاسو به ګورسما د سي دفاع کوي لکه څنګه چې د خپل بچو او زنانو سبا چې تاسو ردی نه مدینه لاړ شم اسما په مقابل کې خلک ودرېږي نو به بده شي نه غني چې لکه دا څوک د پردیس سړی د قریشي راغله د مکی والا مهاجر کوي وجل به کفات شفات نه بیعت به ما سره په دې خبره باندې کوي چې موږ بس تاسو د شي دفاع کوو لکه څنګه چې د خپل زنانو دفاع کوو د قشن د خپل اولاد او د خپل زنانو دفاع کوو او بل ورته دم ویلې چې چاله مشتری وس پارله شو پاګه کې باندې ځان کو چې لکه پلانې دی به مشتری او پلانې اهل چرته سوکي دی ورته ویل بالکل یا رسول الله موږ په دې باندې تیار یو ابو الحسن په نامه باندې صحابي واغ ورته اې الله نبی و اسنه چې تاسو سره موږ بیعتونه په دې شینو باندې وکړو الته په مدینه کې زموږ سره خوا کې يهوديان پراتري دغه سره موږ ډېر بیعتونه کړې دي جګړه بنه کو دا چې وستا په تایید کو درېګونو دغه سره بیعت ماتيږي د شناش سبات برته مکیل راشو هغه سره بجنجال واره شوې صحابه ډېر وکړ خلکو هغه خبره مضبوطه ولا وی فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم د شکر دا خبره وکړه نو په دې وخت کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام مسکیش ورته ویلې او حارب من حاربتم زبد هغه چا سره جګړه کوم چې چا سره تاسو جګړه کوئ او زبد هغه چا سره خپل ولی کوم چې چا سره تاسو خپل ولی کوئ تاسو وینئ زما وینئ دا تاسو خپل ولی زما خپل ولی دا بیعتونه سره په دې وشو یو دوه صحابه د خپل قوم له متوجي شو د بیعت کول نه مخ کې د قوم له مخامخ شو چې اي خلکو در محمد صلی الله علیه وسلم سره تاسو بیعت په دې خبره باندې وکړه ګوردا ټوکی نه د دین دی دینه
په دې کې جنگ راځي په دې کې وجل راځي په دې کې مهاجرت راځي ډیره تیار یو کو تیار نه قوم ورته بالکل موږ تیار یو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خلکو الله سره بیعت راغدونه اسعد ابن زراره الله سنونی وینا د قوم لوي چې لکه تیار دي خبره لکه تیار نه وي او ورته ویل چې د خپل الله سره کوم د رسول الله سره په باندې بیعت کو خدای ملګر ورته وی اے د الله نبی کوم ستاسو سره بیعت کو بری بیعت باندې به تم لسره کی زګر ستاسو سره کوم بیعت بری خبره باندې وکي لکه رسول الله دا بیعت موږ سره کړی دی د الله نبی ویلې زه په دې باندې تاسو د شي ونه ویلې چې منصب بدر کما وزارت بدر کما ریاست بدر کما ودا وې ک تاسو په دې بیعت باندې وفا وکړه رب العالمین تاسو له جنت درکې پندې سره خبره وشوه زمون سره دا وعده چې کله موږ په دې باندې وفا وکړه الله رب عزت موږ تاسو له جنت راکې شیطان په دې مجلس کې ناس شیطان کله دا خبره د وسوسې په طریقه باندې نقل کوي او کله په یو طریقه او کله په بل یو د منډه کړه د غربانه ودرېدو आवाज وکي یا معاشر قریش اے قریشو ان مزمما والصبات ما ودا محمد او د مزمم چې د فوج د ټول ګورستاسو د جګړې په مقابل کې یو بل سره بیعتونه وکړه نورم خوخه یو روایت کې راغلي مزمم بل کې راغلي محمد خو لیکن مزمم ځکه دوی پیغمبر له مزمم ویلي شیطان چې کله دا आवाज وکړي نبی کریم علیه السلام ملګرو له ویل چې لکه خوارش شي زی ارسل خپل ځای لزی نو ابو جهل راغی او د مدینه د مشران راځه مګر چې ګوره موږ سره جنگ نه کوو تاسو موږ په خلاف باندې د محمد سره تایید کوي دفاع کوي بیعتونه کوي موږ له څومره عزتمن خلک کاری او تاسو ګوره موږ د وجلو موږ د اولاد په وجلو کې دې شړې سره دفاع کوي تایید کوي او داس موږ په دښمنۍ کې واقع دي د مشرانو ویلي وی قسم په الله چې موږ د بیعت نه کړې او دا حقیقت مو ځکه بیعت کشرانو صحابه وکړو عبد الله ابن ابي بن سلول الله په دا خبره وکړه وې کزه چیرته په مدینه کې و د مکې لړاغله نه وی حج لا وې زما د امر نظم دي کشرانو ګوره بالکل چا سره بیعت نه کو داس ما ډیر پابند خلک دي کشرانو صحابه یو بل لري وکړه وې خبره الله سانه کړه خو تحقیق شروع شو بیعت چا کړه اخر نتیجه دارو وتل شهردار مدینه والا کړي ابو جهل یو څو شا سواران تیار کړه وی ویل چې لکه دا خلک راونی سي وی وښنی چې کله تل د مدینه والا ټول مدینه داخل شو مگر دوه کسان عامر ابن منذر او دقشانه سعد ابن ربيع عامر ابن منذر امتیازان خلاص کې هغه مرشد او سعد ابن ربيع ونیو وې دې چې کله ونیو د وختونه راخلو حتی په دې والو ونی مکه لړا داخل ابو جهل عليه اللعنت ورته چې وګ سړیو ورته وی ویل چې لکه زما خلک کومک وکړه وې ته څوک وی هغه سړی د خلکو ورته وی دا هغه سړی دی چې زمون په خلاف باندې د محمد سره بیعت کړی دی وې نوري مو وای نوري مرسار کې دوی چې ډېر سختي والو وې په دې منځ کې یو سړی په ما باندې رحم راغی وی ویل چې لکه په دې مکه کې څوک پیژنې کني پیژنې وې ما ورته ویل دوه کسان پیژنم عادي متعم ابن عادي او حارث ابن هشام اغه له پمنډه باندې هغه سړی راغی ودل ته سړی د استاپ نامه باندې امن طلب کړي او د خلکو مړ کې وای وژلو هغه چرال وکم سړی دی ودا سعد بن ربيع نو ایسه ورن اخلاص کې شکل ورن اخلاص کې ورته چې دا نور مو وژنې څنګه څنګه په نامه باندې د امن غوښتي او دې باندې عربان خوشاله کېدل د مظلوم په کې دا پیدا وشو چې هغه الله د ظلم نه بچ کېدو په کې شهرت وش دې کسانو ویل چې لکه څنګه ملګری نیولې موږ د مکه والا سره جګړه کوو سعد بن ربيعه الله ال تور وستو او بیرته ور داخل شو مدینه له او کله چې دا شیطان आवाज وکي التم رسول الله دا طلب کړو چې رسول الله موږ د مینا والا ټول وښنو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته چې نه وسی وخت نری دوی لاړ بیرته به مکه له مدینه له نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره ویل نه وجدا وجه رب العالمین دل امر نه وکړي نور روان چا سمې پرز باندې ان شاء الله کچیر د ژوندۍ بیا به رسول الله د هجرت واقعا هغه بیانېږي رب العالمین موږ تاسو د محمد رسول الله تابعداري نصیب کړي